السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف و اللهم صل علی. نن سبا یو خبره عامه کی او دا خبره مسلمانان رونه خويندې هم کوي او دا راغلی د بهر نه ده، د کافرونه یهودونه نصاراونه چې सोसाइटी के साथ साथ चलना चाहिए, मुआशरा के साथ चलना चाहिए. खल्क को कतल पकार दीजिए, खलक से कई आगा से तुमको मुआशरे को देखना चाहिए, माहौल को देखना चाहिए. इंसान को चाहिए कि माहौल के साथ चले, सोसाइटी के साथ चले, मुआशरे के साथ चले. ना खबर खता ना गलत है, बल्कि इंसान मोमिन मुसलमान आगत अदा पकार दी चाहे खल कांटा दुरुस्त की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्ज जिंदगी और दागी सीरत तो गोरी और दगा मोमिन जब कुम जे तलाशी कुम कली की कीनी कुम खार तलाशी कुम इलाके तलाशी कुम मुल्क तलाशी दे तबकार दी दा आगज माहौल दे खपल ताबी की नदा दे दा माहौल ताबी शी. लेकिन नन सब मुसलमानों के दाशे ढेर पर जोर सर रहा और दा दुमरा खतरनाक थे कि दज्जाल राशि दगा खलक चे सुख सोसाइटी से रसीदा बद दज्जाल तरफ रहो दा ज़िक्र थी जो दज्जाल बहालात सर रवान हालात हो तब अगमख के ना हालात जोड़ी दज्जाल के पेशखे में अभी रास्ता उसके लिए हमवार कर रहे हैं, सोसाइटी बना रहे हैं, पूरी दुनिया का माहौलियात और माहौल एक जैसा बनाना चाहते. तासो को रही लग शातलाश तकरीबन अवया काला श्वेत काला चे दयो के लिए तहजीब और तमद्दुन में यो शान और दबल के लिए बबल शान सड़े व पेजन देश उचेदा दफलान की के लिए लहजा जबा नाश्ता वालाड़ा लिबास और पोशाक दबयो शान ददी वजना बला अगकली बशरानो अगकली द सड़क न प्रयो द अंग्रेज पर वक्त के जब सड़क रात लो जदा जमाने ने जमा पैदाइश रुस्ते 61-62 जनवरी 62 जनवरी इब्तिदा और 1947 के पाकिस्तान आजाद शो. लेकिन मां नखबल मशरान न और उस हम और चीज गरीज इलाकों के कलु दखल को सड़क न पे उस नन सभा में वो जो सड़क दी जोड़ शी अगर वे सड़क दी नहीं जोड़ी सुमर तजम शमाल तरफ जो सुमर इलाकी जी वो बॉर्डर माने ये सड़क न पड़े बोले न पड़े हो जेके चकल बकली ते सड़क लाड़ो न सड़क सर अब हर से लाड़ नवे तहजीब बरा लो अकली हया बलाड़ा बेहयागिरी बराला पर्दा बरा लाड़ा बेपरगिरी बराला तकचे पागे के ब्या मोटरी जीपान स्वरलई दातले पागे के बने बने वे खलक रुम्बे आग उखियार खलक अगीजान पर तकलीफ की मशक्कत के शोल उदय बर्दाश्त कोल लेकिन खपल मजहब खपल दीन
خپل کور او کله هغه نه پرېو، هغه ساتي. او د مسلمان شناخت قدامت پسندی سره دی. نن سبا دا کنزل دا یہ آدمی قدامت پسند ہے. قدامت پسند مطلب دا چې دې زړې طریقې خوښوي. نو دین خو نوی نه نازلېږي، دا خو زوړ دی. که دین کې ته نوی طریقې اختیارول غواړې، دا جمله خطا ده، بیا خو دین ستا شو. اور حالانکہ دین دا اللہ جل جلالہ دے. العلم ما جاء من فوق، علم وہ ہے جو اوپر سے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. قرآن آغا دے چھ اللہ جل جلالہ نازل کرے دے. فسید الرسل خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی. دین اسلام آغا دے چې د نن نسوار لسو کاله مخکې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. او د هغې نه مخکې په نورو انبیاو تر دې چې د نوح علیه السلام په زمانه کې په هغې نازل شوی هغه دین اسلام. بیا وروسته د هغې فروعي مسائل جزئی شریعتونه دا بدلیدل، لیکن اصول د دین یو. تو ہمارا دین قدیم ہے. ہم قدامت پسند ہوں گے تو سیدھے راستے پر ہوں گے. کچر مونگا زړه لار باندې ځو نو مونږ په سمه لار روان. اگر ہم نے جدت پسندی اختیار کی تو ہم کھو گئے. نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بلا دیا. کم سڑے چیغا اللہ ایر کی دا اللہ دین ایر کی دے با اللہ جل شانہ ایر کی. د خپل فرس نه به وباسي، د خپل ډلې نه به وباسي، د خپل جماعت نه به وباسي. لکه چې دنیا کې دوه ډلې دي، اما شاکرا و اما کفورا. یو شاکر دی دا حزب الرحمن دا الله ډله ده، او یو کفور دی دا حزب الشیطان دا شیطان ډله ده. نسوا اللہ فنسیہم، جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ جل شانہ نے ان کو بلایا. او د انسان د خدای هیرول طریقه څه ده چې د الله دین هیر کی، د الله عبادت هیر کی، د الله د دین احکام هیر کی. نو قدامت پسندی دا یو کنزل جوڑا شوی نسن. یہ آدمی یہ قدامت پسند ہے. یہ لوگ آپ دنیا کے وسائل میں د دنیا په وسائلو کې جدت اختیار کړ. مخکې کپڑے یو شان وي، اوس بل شان دي، دا اچو. لیکن دا کپڑے وہ شرعی حدودو کې دن نه په دین بے ګوري، د دین په کڅوټۍ. کچره زنانستا داسې کپڑے چولی چې هغه دومره نری او باریک راووتې چې د هغې بدن پکې ښکاري، نو دا نه. باقی جدت پسندی په کپڑو کې کو چې د هغې حیا او پرده پکې وي، د دین خیال به په هغې کې مساتلی کی. خوراک سکاک کې جدت پسندی کو، لیکن د حلال او د حرام و تمیز به اسم کې اله و په دین باندې قائم. پیزارو کہ جدت پسندی کو، لیکن دا حلال و دا حرام تمیز بکے. معاملاتو کی جدت پسندی کوا، لیکن دا جائز و دا ناجائز، دا روا و دا ناروا و دا حلال و دا حرام و تمیز بکے. کچرتوے چھے جدت پسندی بکار دا سود کی ډیره ګټه ده، نو دا زهر دی. او دا سود زهر تا ته څوک درکوي او په د پاسه ګلاب جامن لکه په خشړو باندې په زهرو باندې چې ګلاب جامن اوته پې چاته یې ورکړي، نو په هغې کې خو ګلاب جامن او خواږه لږ دي او خپل اثر به زهر ښیي. قرآن کریم کې زکات ته زکات ویلی شوي په عربۍ کې، او مسلمان مومن او صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مبارک آیات نازل شو چې د الله په نوم باندې صدقه ورکا چې د مال پاک شي. زکات ورکولو سره مال پاکیږي، صدقه ورکولو سره مال پاکیږي. لکه څنګه چې انسان په خپل خوراک او څښاک کې جراثیم، نجس اشیاء، مفسد ماده دا نه پریږدي. دی وی چې دا پخکړه او دا ترکاری او دا سالن خراب شوی دی، او چې دا خراب ما وخوړ نو خېټه راته خراب وي. نو خراب پخکړه او خراب سالن نه خوري، او خراب مال سره د هر څه خوري.
حالانکه دا ستا بدن او خېټه خرابوي او غستا ایمان او دین او روح خرابوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا خېټه ته حرام لاړل، من شرب خمرا لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، جو شخص کے پیٹ میں شراب کا گون چلا گیا وہ حرام ہے تو اللہ جل شانہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا. ولی ظاہر دی لیکن پدی ظاہر نه پويږي د خېټه په ظاهر جامع پاغه باندې خور نه برداشت کوي، هغه پتینګړی لک نو د نواب خو صفا کوي، پتینګړی سنډي او په مال کې چې څومره خبث وي هغه ټول برداشت کوي او په خېټه کې د یتیم مال له، د کونډه مال له، د مسکین مال له، غصب مال له، سرکاري عہده باندې دی د په لاس کې ډنډه او زور دی، عہده او منصب دی، د خلکو ټول مال رانغړي، نجس خېټه ته اچي، د بچو خېټه ته اچي، د خځې خېټه ته اچي، پاغې نه پوي ولی د پستر ګور ست ګوري ایمان نشته. متقین او مومن خو هغه خلق ته الذين يؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب میں ساری چیزیں آتی ہیں، بغیب ایمان دے، جنت او دوزخ غیب دے، منگ نہ پٹتی دے، منگ بے ایمان دے، چی ایمان پی نہیں مسلمان سشو. قیامت لا غیب دے، منگ تا پتہ نشتا دے، پستر کوئی نوینو، لیکن اللہ جل جلالہ فرمائی قسم پہ حرم یو زلنے یو زرزل یو لک زل جا قیامت برازی ایمان میں دے بغیب بان دا اللہ جل شانہ پوڑان دے پیششتے حساب کی داب دپارا ایمان میں دے قبر نه پورته کېدل شته د ایمان میں دے پہ، لیکن سود حرام دی بدی بانی ایمان نل دا پستر کو بانی گورو با عقل بانی گورو چی اس میں کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں. یہ تم مولویوں نے اس کو ویسے ہی حرام قرار دیا ہے. وہ عقل سے پرکھتا ہے، حواس سے دیکھتا ہے، مشاہدہ دیکھتا ہے، اس میں نقصان ہی کیا ہے. مانا بخپل تپوس سے عرض میں دا کولو زمائی عزت منو چھے اللہ جل شانہ قرآن کریم کے فرمائی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. معاشرے سرتلل ندی بکار، ماحول سرتلل ندی بکار. نن سبا د پښتنو په کورونو کې دا خلق دا سه مکو ځکه خلق بسوي، دا خلق ټکي چې استعمالي دا معاشره ده. په واده کې دا سه او کدا سه مکو خلق بسوي، په غم کې دا سه او کدا سه مکو خلق بسوي. قرض راوالا خدا کار اوکا ځکه چې خلق بسوي، د زوی په واده باندې ولګو خلق بسوي. نه هغه ته ګوره چې الله جل جلاله سوي او دا الله رسول سوي او الله په سبا باندې راضي کیږي. ځکه چې زه مؤمن مسلمان خلق سوي نه، خلق معاشره په یو طرف باندې رواني ځان او پسین لوکې نو تبم ځان پسین لوکې. دا خبره خطا ده چې ماحول سره تلل پکار دي، معاشره سره تلل پکار دي. نه بلکہ مومن راغلے دے دپار دے. انبیاء کرام چھ سمر راغلی، انہوں نے ماحول کو بدل لیا، معاشرے کو بدل لیا. نوح علیہ السلام رالو اللہ جل شانہ راستولو، آدم علیہ السلام دا غی نمخ کر راغلے، خو آدم علیہ السلام چھ راتلو دنیا تو نو خلق نو دا غن پیدایو ڈول. نوح علیہ السلام چھ رالو نو خلق وہ او مشرکینو بت پرستی کی مبتلاو. اللہ جل شانہ دے طرف پار راواستولو چھ ماحول بدل کا. نہ نیم سوا کال دا اللہ جل شانہ پیغام بیانی خلقو دا ماحول بدلولو دا بارا دا اللہ سره شریک مگرزوئی. اللہ یو دے دا یو اللہ عبادت کوئی، دا کوئی دا کوئی. دا تاسو چې کوم ماحول جو کړی دے کوم معاشره دا بدل کئی. یو سو کسان پہ بانی ایمان راڑو، صرف 80 کسان پکشتائی کے سوارشو لگا اللہ بچ کل جچا ماحول بدل کړو یا دا کس مرګرته اختیار کړو، نور ټول غرق شو. تر دې چې د نوح علیہ السلام زوی هم غرق شو. ولی ماحول سره نوح علیہ السلام وتوی چې اسلام راړه موږ سره کشتۍ کې کینا. زوی وتوی سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. زه دې غر ته وخېجم دی او ما ته پناه راکړي، دی ما د اوبو نه بچ کړي ځکه چې غرق څوکه ډېره اوچته ده. نوح علیہ السلام و تو فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بھی اس کے سوا بچانے والا نہیں.
और वो बचाएगा तब जब तुम उसके साथ उसका दामन पकड़ो मजबूती से। और अल्लाह का दामन पकड़ना ये है कि पैगंबर की तालीमात पर अमल पैरा हो जाओ, अल्लाह पर ईमान ले आओ। ये बचने की सूरत बास। जलजली न बच के दल, द तूफान न बच के दल, द गलई न बच के दल, द सैलाब न बच के दल, द हर यो आफत न बच के दल। सिर्फ और सिर्फ यो हल है अल्लाह जल्ल जलालहू सर शबास। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रालो माहौल बदलोल द पारा, मुआशरा हगे बदलोला। ज़िक्र च प्लार पे बुत परस्ती के मुब्तला, कौम टोल मुब्तला द बुतानो परस्ते से कोले। कौम लाड़ो मेले था बुतानो सरे खुराक के हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तबर पलास रालो रा दन्ना बुत खानी था। बुतानो तो वही सीधा खुराक वाले न खुरई खुरई कन। बुतानो को जवाब न वर्को, बस तबर वसरा उदा सट बेते वालो सर बेते गोरजोल आगट बुत पर सरे सर प्रे हो तबर यागत पाओगा को चला खलक पूछ माहौल बदलोलो बुताने बता टोल मक। लन सबा मुसलमान आगत माल राहत सुकून दुमर वक्ते चे दे वही ईमान में उचेड़ा खो अमन और राहत में मचेड़ा, तिजारत में मचेड़ा, कारोबार में मचेड़ा। दारा तमो आया अल्लाह अल्लाह रहा हम वाए दा कौम हो चुकुम कारोबार जमा पर हराम बांधे रवान दे दा बने चेड़े दा खता दा अल्लाह जल्ल शानुहु गठल दा से न की दा ग्रान दा तब्दीली वो बजान के रावले तब सिर्फ जान न जान बदले, मुआशरा व माहौल बटोल बदले। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम माहौल बदलोल तरालो, मूसा अलैहिस्सलाम माहौल बदलोल तरालो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम में पौर के चोल हुए जमुंगा अमन तलाश है बादशाह टोल मुखालिफ जमुंगा अमन तलाश है खलक पामन के जवन दे रही इन सब अदा टके कि वो अमन को सबोताश कर रहा है चाहे वो मासियत। जब इंसान की लाठी नहीं आती तो फिर अल्लाह जल्ल शानुहु की लाठी आती है। अल्लाह पाक हमें अपनी लाठी से बचाए। अल्लाह पाक दे मुंग दखपल आजाब न बच की और कुम यो कस चे नारा उला गोला आवाज ओ को नो अल्लाह जल्ल शानुहु दाग मदद कई बिया बिया अल्लाह जल्ल शानुहु कहर गजब पर गुस्सा के राजी। अल्लाह दे मुंग दखपल कहर गजब न उसाती और द आजाब दरातलो न मख के दे अल्लाह पाक जमुंग ईमान मजबूत की और मुंग तदी बखन होगी खुदे मुंग दी पसम अलार खुदे रवान की पाफियत और सलामती असर यानी अल्लाह पर हर सबाने कादिर। मूसा अलैहिस्सलाम रालो फिरौन और क़िब्तियान और खप आमन वक्त रोलो खुशहाली हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पैगंबर जोड़ को बची खजे अगई प्रेख लगई वापस प्लार कर लाड़ बदश्त बाने प्रेख। मूसा अलैहिस्सलाम ता अल्लाह पाक वे ने अगलाश फिरौन तेरा वास्तो माहौल बदलोल द बारा माहौल बदल कर फिरौन दो कारून तेरा वास्तो यो फिरौन तो हुआ है कुम जान त खुदे वे और दुमर लुइयो तकब्बुर के मुसलमान शाह यो खुदे उमना बाकायदा बहस कड़े दे। फिरौन डेर चाला को मूसा अलैहिस्सलाम सरे बहस कड़े द्वेम बतौआ है बनी इसराइल दलतना तासा खपरी दी दई उबास उस फिरौन निम खलक दाग पे हुकूमत की मूसा अलैहिस्सलाम बोजीदा फिरौन कला बर्दाश्त को अगई गुलामान जोड़ कड़ी पागई बिगारू न कोल पागई कारू न कोल खट लूटे दा हर सब पाग कोल और पैसे बे न वर कोल और बिया पागई के चकुम ने खपल कसान गश्ती द कारून गने कस जासूसी ब कोल चकुम यो कस पटीगी रा पटीगी नगमा तखया आम द बनी इसराइल फर्दो आगा मुसलमान चेगद यो काफिर कौम द पार द मुसलमान पसर जासूसी कई दागा खबर काफिर तो उड़ी है और आगा काफिर दे मुसलमान तो नुकसान रसी दागा सर बराबर मर गए दे प्रदेश मकबाने अंग्रेज हुकूमत कड़े दे अंग्रेज हुकूमत कड़े दे ढेर खलक दासी हो च मुसलमानों के द पैसों द पार गई द अंग्रेज ते जासूसी मुखबिरी कड़ी रपट बे ओड़ो फलान के दासे फलान के दासे फलान के दासे चिकुम यो कस पसे अंग्रेज गर्जे दो आलिम वो न बया बेदागा पसर बाने चुकम देनो रपोर्ट ओड़ो ब्या बरातलो अंग्रेज अगर कस भी नहीं हो अगर वे कतलो
دا ستاسو تاریخ لنډ دی، نږدې دی، لږ وخت شوی، دا تاسو شاته وګورئ. په دنیا کې ژوند ویښ تېرول پکار دی، ودنه مسلمان ویښ وي. نو مخبري به کوله د فرعون په لښکر کې، په هغې مخبري باندې دلته کې انګریز بیا مروبې ورکړي دي خلکو ته، او لوی ځمکې او جاګیرونه یې ورکړي دي. بعضې خوانین خانان هغې سره چې ځمکې راغلي، د هغه انګریز د لاس ته راغلي، د هغې مال به څه برکت وي؟ د هغې اولاد نسل د نسل هغه په مصیبتونو کې، په تکلیفونو کې گرفتار، سره د جیداد او سره د مال. بعضې به خپله اغشتي. بیا وروسته مختلف انبیاء کرام رالل، په آخر کې سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو. د ماحول بدلولو لپاره خدای مبعوث شو. مکه مکرمه کې پیدا شو، خلکو ډېر په امن سره وخت تېرو، خو مشرکینو شرکو د الله بندگی نه وه، د بوتانو بندگی وه، پرستش پوجا پاٹ بوتانو ته کېدو، لا تعداد بوتان خدایان او معبود جوړ کړي وو، د هغې پوجا پاټ یې کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رالو نو دی دغه وی چې مونږ تر اوسه پورې د پلار نیکه په مذهب باندې او مونږ ښه وخت تېرولو، ته رالې ته مونږ ته داسې وایې دا خبرې مه کو، مونږ لورم درکو، بادشاهیم درکو، سرداریم درکو، پیسې هم درکو، بنګله هم درته جوړو، هر یو شی درکو، خو دا خبرې پرېږده، ځکه چې زمونږ امن ته نقصان رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که تاسو دنیایي لحاظ سره دې حد ته ترقي وکئ چې د نور غونې غټ شی، غټ جرم، عظیم جرم په مخلوقاتو کې هغه زما یو لاس کې کېدی، یو سپوږمۍ بل لاس کې کېدی، نو بیا به هم زه د دې کار نه وانه وړم. دا د هغه رحیم رؤوف کریم ذات الفاظ معنا زه بیانوم چې هغه انتهایی مهربان او په هر چا باندې، په غریبانانو باندې، په یتیمانو باندې، په کونډو رونډو باندې، په هر چا باندې، او امن یې غوښتو. لیکن هغه امن وو نه د کفر و شرک په صورت کې چې کوم، ځکه د الله رسول فرمایي چې د دې هر څه نتیجه به ښکاره اخري زمانې ته روځي. دغه زمانه د مونږ چې پکې یو دې سره متصل دجال سره یو طرف ته امن وي، بل طرف ته به استرابي کیفیت وي، یو طرف ته به اوبه وي، بل طرف ته به اور وي، یو طرف ته به باغات وي شنه، بل طرف ته به اور وي عذاب وي. دا الله رسول فرمایي چې دا کوم یې باغات دي، اوبه دي، نو دا عذاب دی او اور دی، دا کوم چې اور دی نو دا اوبه دي. لکه تاسو ته مخکې سورې بروج کې واقع بیان شوي وه چې کله غټ اور کافر بادشاه بلکې مسلمانان یې پکې غورځول، د یوې زنانه په غېږه کې وړوکې د خوا ماشوم هغه د مور پیرول، او مور یې رسته شوه چې دا ماشوم به زما سره سوځي. نو ماشوم ورته وایي، د یو څو ورځو ماشوم مور ته وایي چې اے مورې دی اور ته دانګه، دا اور نه دی، دا باغ و بهار دی. لیکن د دې تعلق زما عزتمنو د ایمان سره دی، ایمان سره. پس نن سبا په فلسطین کې دی وخت کې شته، پته یې لګي په فلسطین کې مجاهدین جنګېږي، داسې دشمن لنډ وي ښکارئ، هغه سره ټینک دی، هغه سره ټوپکې دي، هغه سره هر قسم وسله ده، د دنیا قیمتي څیزونه هغه سره دي، لیکن دی په باندې نیغ ورځي او هغه د نقصان رسي. او هغه په نوم یې اسرائیلو یهودو چې دا خدای خبر چې کوم مخلوق ته بوت وته وي، یعنی بوت به پخوا په اردو کې هغه مخلوق ته وی چې هغه به په ځنګل کې ناڅاپه در باندې پیښ شو او هغه سره به زور او قوت ډېر، حالانکه دا بوت نه دی، دا الهي مدد دی. د یو څو کسانو مسلمانانو سره هغې په نره ولاړ دي، نو خدای ورسره مدد کوي. څرګنده خبره ده، ایمان دی چې کله ایمانی غیرت په مومن کې پیدا شي نو بیا الله جل شانه نصرت او مدد کوي. نو عرض می دا کول زما عزتمندو چې سید الرسل خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم رالو، مشرکین صادق او امین وتوی د پیغمبرین مخ کې انتهایی راسگو رشتینه امین امانتدار دومره په اعتمادو چې امانتونه به مشرکین او کافر او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه کې خل. او چې کله الله پیغمبر جوړ کو او ته خبره شروع کړي وته وی چې نه نن سبا په دې سنت باندې خواري او سړی عمل کوي چې او په ناس تسکه په ولاړې مسکا او قضای حاجت ته چې کینې داسې کینا، په دې کې شک نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې په هر خبره کې عمل کول پکار دي.
لیکن د وایي چې ټول دین دا دی. نه ستا د ایمان پته به هغه ځای کې لګي چې کله ستا نفس یو څه وایي او ستا ایمان بل څه وایي. پیسې دې مخې ته رالې او ستا ځان مخې ته رالو، یو طرف ته امن دی بل طرف ته ستا امن خطره کې دی، لیکن ایمان هغه طرف ته دی چې کوم طرف ته ستا امن خطره کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تشریف راوړو نو ماحول بدل کو، معاشره بدل کا، اگر کاغه سره تکلیفونه. تاسو وګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تک غسته غي د غرن د سرو زرو خدای جوړول او نهرونه جاری کول او باغونه جاری کېدل، لیکن شوی سری په ابتدا کې چې دومره تنګ شوي مسلمانان چې یو ځل صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په مکه کې رال، ویا رسول الله دا سج باندې چې پدیم زونو تنګي مجبدیم زو تنګي وهل ټکوللی او ګڼ کسان په یو کس باندې راشي. نو موږ د بار دعا وک، نو دا الله رسول فرمایل رنگ مبارک متغیر شو، سر شو. وستاسو نه وړاندې بعضې مسلمانان هغوی ته دومره صدمې رسېدلې وې چې د هغوی په سر باندې به یاره کېښوه او عرب یې د خپو په منځ کې ووته، نیم به دې خوا پرېوتو نیم دې خوا. تاسو خو د هغوی غونې نه، اصبرو، صبر کوئ، موس کوئ، الله یادوئ، چې کوم کارونه کولی شئ هغه کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لاړل، کور یې پرېښو، ښځه یې پرېښوه چې ښځه مسلمانه نه وه، بچي یې پرېښول چې بچي مسلمانان نو، چې چا مسلمانانو زامن هغه هغوی سره لاړل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره خپل بچی عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما هجرت کې 60 کسانو سره لاړو، 60 کسانو وسره خپل زویم وسره، لکه چې مسلمان چې کوم مسلمانانو هغه به پرېښول، نو ښځه پرېښول، بچي پرېښول، کورونه پرېښول، جیدات پرېښول، کاروبار پرېښول، دا څومره غټ تاوان دی. لیکن په معاشره کې تبدیلی او تغییر راوستل غوښتل او د هغې په وجه د مکې نه مدینې منورې ته لاړل. هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم مواخات وکړو، بایچاره دا ستا ورور دی، ځکه چې د دې مهاجري سره هېڅ شی نو، د ده سره هېڅ شی نو، دی به مسلمان انصاري ته حواله شو. هغوی دومره قرباني ورکړې وه چې په کور کې دا مهاجرین ځان سره کړ او په هر څه کې د ځان سره شریک کړ. سعد بن الربیع رضی الله عنه پر برخه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې په صحابو کې غنی صحابي دی هغه رسېدلی و، خو دغه وخت کې ورسره هېڅ شی نو. سعد بن الربیع رضی الله عنه انصاري دی، عبدالرحمن ابن عوف مهاجري دی. حضرت سعد بن الربیع کور ته چې لاړه نو سعد بن الربیع ورته وایي چې روره ته زما رور یې او دا زما کور دی، سم په نیمه وام، نیم ستا نیم زما، او زما باغونه هم شته دی، نیم ستا او نیم زما، او زما 2 ښځې دي. فی الحال زه دا کولی شم چې یو ښځه پرېږدم تا دپاره، د هغې نه وروسته شم طلاق ورکړم او ته په هغې باندې نکاح وتړه، خو چې ستا مرضي دی چې کوم یو ستا خوښی، د پردې احکام لا نو نازل شي، په دې کې چې کوم یو ستا خوښی تا دپاره یې پرېږدم. دومره غټه قرباني د دې تیرو امتونو کې قومونو کې څوک مثال نشي ورکول. دا ماحول بدلول، معاشره بدلوله. هغه زمانه کې لکه څنګه چې اوس غیرت ته، داسې هغه زمانه کې غیرت د دې نه زیات، دومره غیرت چې لور به نشو برداشت کولی. دا به پردي کور ته ځي، زما به پردی سړی زوم جوړېږي، ما کره پردی سړی راځي، دې سره به زه څه کوم، دا خو جنګېدی نه شي، دا خو ما سره لاس نشي ښکته کولی، بیا به یې هغه دفنوله. دا غیرت وہ رخ غلط و لار خطا وه. دا الله رسول پکې تبدیلی راوست. نو عبدالرحمن ابن عوف ورته وایي چې الله دې ستا مال او ستا اهل و عیال تا ته مبارک کی، دلونی الی السوق، مجھے تو بازار کا اور منڈی کا راستہ دکھائیے، کس طرف ہے بازار. نو بنو قینقاع بازار ته بوتلو، نو 2 درهم وسره کس وسره هغې باندې یو ځای کې پنیر واغشت او بل ځای کې خرڅ کو، نو د هغې عمره پیسې پکې وګټلې، 2 درهم یې وګټلې. دې ځنه کاروبار شروع شو، تجارت به کولو، پیسې ګټلې دومره ورسره رالې بیا چې د عبدالرحمن ابن عوف په دسترخوان باندې به یو وخت 200-300 کسانو روټۍ خوړه او هر شی باندې پروت، او مالدار ترین صحابو کې.
عرض میں دا کول زما عزت مند چھے سوسائٹی کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، معاشرے سره به نزی، خلکو ته به نو ګوري، ماحول به بدلے، مومن ماحول کے بدلنے کے لیے آیا ہے. دا زمونږ د پیغمبر سنت دی، دا ټول انبیاء کرامو سنت دی چې کوم ځای ته لاړ شي ماحول هلته بدل. زمونږ یو دوست مرګری و، ډېره موده شو ابتدا کې دلته راغلی و، بیا مې نه دی لیدلی. دغه عمارت لا نو جوړ، دا دارالایمان مونږ لاندې ناستو، ډېر ښه سړی و. ما ته وایي چې ته داسې ځای ته راغلی چې دلته کې ګیر چاپېر بریلیان دي. ما ورته دا زمونږ وروڼه دي، او وایي چې شیعهګان هم دي. داسې ماحول ته راغلی، زه ته ما څخه راشه، زه تا ته 12 مرلې ځای در کوم، هلته کې جومات جوړ کړه. مې څومره ځای به راکړې؟ 12 مرلې. مې یو خو زما په دې ځای کار نه کېږي، بل د دې ځای نظم وایي چې دا ماحول ټیک نه دی. ما ورته ووایي چې جماعت، مدرسه، اصلاحي ځای، اصلاحي مرکز اخو دې دپاره وي چې د خلکو خراب ماحول بدل کړي، سم ماحول جوړ شي. مې ته ما سم ماحول تیارې ته بوځې نو د دې به څه خوند وي؟ ما ورته ځای همدغه پکار دی چې ماحول سم شي، زما اصلاح وشي، زما د وروڼو مسلمانانو، زه خوږېږم په مسلمان باندې، د هغوی اصلاح وشي. ډېر خلک د ناپوهۍ د وجې نه په بلو بلو باندې سر وي. زما مقصد خو اصلاح ده. هغه خلک چې د هغوی اصلاح شوي او ته وایې ټول سم خلک دی، عقیده یې سمه ده، هر څه سم دي، هلته به زه کوم تش کدو به ناست. نو ما ورته وایي چې داسې ځای چې په هغې کې د خلکو نظریه سوچ ټیک نه دی، د دین نه لرې دي، هغه ځای کې زه دا ځای جوړول پکار دي چې ماحول بدل شي. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې مؤمن د ماحول د بدلولو لپاره راغلی. زه تاسو ته یو 2 واقع بیان کړم. یو واقع زه په کراچۍ کې وم چې ماحول سړی بدلوي نو زنانه هم بدلولی شي. یو زنانه په کراچۍ کې وم، مدرسه کې بینوریه کې، هلته د امریکې نه یو زنانه راغلي وه، هغې سره خاوند هم و، هغې سره زامن هم و، هغې سره لوڼ هم وې. هغه زنانه به مونږ کره کور کې راتله، زنانو سره به خبرې کولې. د هغې د سړي سره زما ملاقات هم شوی و. هغې مدرسې ته راغلي وو، د مدرسې په کور کې پاتې کېدل، بلډینګ کې مدرسه کې فلیټونه، او خپل بچي او بچی راوستي وو، هغه په مدرسه کې داخل کړي وو، د هغې دپاره په مدرسه کې پاتې کېدل چې دی دلته کې علم زده کړي. د امریکې نه پاکستان ته کراچۍ ته راغلي د دین د زده کړې دپاره بچو د ښی. دلته یو سړی په خوا کې مدرسه، لیکن د سره د خپل بچي او د اولاد فکر نی. دا ډېره د افسوس خبر چې ورسره یي نو د سکول او د کالج فکر یې ورسره، او چې ورسره فکر نی نو هغه د دین او د عقیدې او د مذهب فکر ورسره نشته. هغه د امریکې نه راځي، دا ښځه، او د دې په زور باندې خاوند ټول راوستي، لوڼې هم داخلې کړې وې، بچي هم داخل کړي چې دی علم زده کړي. هغې شاته هغه مضمون کور کې زمونږ کور والا سره هم ذکر کړی و، بیا په رساله کې هغه شایع کړی هم و چې دا دې لارې ته څنګه راغله. هغې وایي چې په امریکا کې زما پیدایش، زما وخت هلته تېر شوی دی، بې پرګیري، بې حیاګیري، څومره مجالس او ځایونه چې هغه د سیل سپاټي وي، هغه ما یو هم نه دی پرېښی. سویمنګ پول، یو ځای بل ځای، هلته تلي، مالته مې هر څه کړي، سیل سپاټۍ خاوند سره، پردنه، بورخانه، حیثم. او دغه وخت کې چې مدرسه کې پاتې کېده، د سر نه تر خپو پورې بې جا نوک هم نه لیدو، پټه بو. بیا وی یو ځل ما تفسیر عثماني چې د لاسته راغلو، د مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله تفسیر دی، عام ځایونو کې، کورونو کې وي، جوماتونو کې وي، حاشیه کې دی، ترجمه د شیخ الهند رحمه الله د تفسیر د عثماني رحمه الله. دا مې لاسته راغلو نو سوره فاتحه الحمد کتل ما شروع کل هغې مطالعه مې کول، نو زما د زړه کې یو پړک رڼا راغله. دا بني آدم محسوسوي. ما وی چې دا ژوند خو ټول ما په تیارو کې تېر کړو، دا رڼا خو ما اوس ولید. بس هغه به ما وی زمونږ په کور کې بیا ټي وي و، هغه ټي وي کې دننه ما تارونه ټول خراب، کلامې خراب کو، بیا مې ورپسې شاته هغه سر ولګو. خاوند چې مې راغلو هغه وی چې ټي وي خو بند دی. ما ورته چې پته لګي نه.
هغه وی چې دا خراب شو دا بلری کو تا ته بل نوې ټي وی راوړم نو هغه بلیک اینڈ وایټ او بل را رنگین ټي وی نو هغه چې راوړو نو هغه ما پړومبای رز باندې چې خاون مې کار ته ډیوټي ته لاړو نو ما دا غي تارونه ټول ګډوډ کړل دنه سیستم می ټول و دوران کو بیا مې ورپسې میخونه ټکوال چې خاون مې راوړو نو هغه چې چالو کو نه چلی ما ته وی چې دا ولې په ما ته چې سړی ځان مستړې کو دا ما کړی ما ته وی چې ولې ما ته وی چې زما دې سي سره نفرت پیدا شو ما ته وی چې دا خو ما ته د پار راوړې چې ستاسو سره نفرت پیدا شو نو زه به څه کوم لري هغه ورځ نه زمونږ په کور کې وی ټي وی بند په امریکا کې نور سيزونه خلا پرې دغه ټایم کې موبایل نو بیا دا غینه پس چې څومره تبلیغي جماعتونه بدلل زاغي کې به زنانا سړی زنانا به وین بیا د زنانو نصرت به دې زنانا کول سړی بدلل دا غي نو دې پکې بیان خبرې اترې دا به هم کول ملمستیا به هم کول اغینا بیا رو خاوند هم سملار ترا واړولو بچي هم را واړول بیا ځامن اولونه مدرسې ترا واستل غي داخل کل جدید د سبق چې کله یو زنانه غ بدل شو غي د خپل کور ټول ماحول بدل کو ماحول چې بدلیږي داسې بدلیږي پغه کې تور چلول کو تک چلول ته ضرورت نشته خپل کردار او عمل سم کا او په غلط تر کردار کې د کور د افرادو سره مشاملېږي بس دې سره ماحول بدلیږي انشاءالله خپل کردار سره سم کی د ګناه ارتکاب مکو او په کور کې جنگ جګړو ته ضرورت نشته باز سړی کو تک راوالي مور سره جګړه پلار سره جګړه رور سره جګړه نه هغه ته صرف په نرم او پسته باندې خبره وکړه چې د سره نه مني خپل ځان برابر خپل ځان ډډه تکا او هغه سره په هغه بدو کې شریکېږه مخبل نیک جوړ هستا د وجنه په ټول ماحول سميږي ان شاء الله دا څومره حضرات چې انقلاب راوسته په هغه کې اکثریت داسې دي صحابه کرامو اتکس صحابه کرام په ابتدا کې د صحابه چلو چینا ته په تجارت باندې لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې په عرفات کې کومه خطبه ورکول د رسته حج دی پسې لګي ورځې پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ربیع الاول کې وفات شوه دی ذل حجه کې حج شو بیا ذل حجې نه پس بیا محرم دی سفر دی ربیع الاول دی درې سلور میاشتې پس او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف یو نو صحابه کرامو ته چې څنګه ویلو بلغوا عني زما طرف نه زمانه د علوم والی او د خلکو ته ورسوي په دنیا کې خوار شي نو څوک دې طرف روان شو څوک دې پلا څوک دې پلا صحابه کرام چین ته لاړل اول ته کاروبار شروع کو دا عملی دعوت دی ته وي مونږ د خبرو دعوت ډیر زیات لیکن شاته عمل صفری چې په کومه وینا پسې د عمل مہر نی زمونږ حضرت مفتی سے فرمایي چې کومه وینا پسې د کردار مہر نی هغه وینا کې اثر نی زویم چې صدقه ورکوي زکات زخپل نه ورکوم په دې وینا کې اثر نی زویم چې نشم کوي او زنه شک کوم په دې وینا کې اثر نی زویم د مور او پلار خدمت کوي او اطاعت کوي او زه خپل نه کوم په دې وینا کې به اثر نی په هر یو قول او وینا پسې شاته د عمل او د کردار مہر پکار دی چې مہر وی علمن لکېږي صحابه کرام لاړل کاروبار شروع د چین خلق پاغي باندې رامات شو ولی دوسی جنو تاسو تم ویم زما عزت منو چې کوم کسان کاروبار کوي کومرونه الله پاک ته حلال رزق ډیر درکړي یو څو خبرو باندې عمل کوي یو شی معیاري ورکوي چې کوم شی د چا په کار یا غ شی ورکو معیاري مطلب دا دی چې کوټ پکې ني اصل شی ویم مقدار برابر ورکوي چې څومره د نغسته دی هغه عمر شی په هغه کې کمې نه دا په صداقت کې راځي دریم صدق رښتیا وینا کو دروغ مو وایا دا الله رسول فرمایي چې کوم سړی په سودا کې دروغ وایي الله پاک به ته په ورځ د قیامت نه ګوري مخ به ته اړولې سلورم صدقه ځان سره یو لوخه کېدا چې څومره ګټینو پاغې کې یو پرسنټیج او فیصدي بیلوا
د الله په نوم باندې ورکو، زکات خو خود ورکو، د زکات نه علاوه هم ورکو. چې چرته کې گاونډي، یتیم، مسکین، کونډه چا سره مدد کول غواړي د هغې نه یې کوه، اسانه وي. تا بیلې کړي دي مخکې. تاسو ګورئ الله جل شانه ستا په کاروبار کې برکت اچي. صحابه کرام هغې به مقدار برابر او معیار درست، نن سبا ورته کوالټي او کوانټیټي وایي، لیکلي وي لیکن ټیک نی، معیار یې هغسې نی. ما یو ځل کراچۍ کې آم اغشتل، نو هغه ځنګلي غونې آمونه، ما ورته وایم یہ چون سا ہے، چون سا ام خواږئ؟ نو ما ته نه، ما ورته یہ کون سا آم ہے، کون سا؟ ما ته وی ها ها یہ چون سا ہے. نو چون سا او کون سا وزن د دواړو برابر دی، طالبانو ته پته ده. نو د کون سا په ځای باندې چون سا په ځای باندې کون سا راکړه، هغه ځنګلي امې راکړه. نو ما وکتل چې دا ټیک نه، ما ورته چې دا خو چون سا نه دي. چې بنډۍ اخلې مخامخ به یو شانې خي، لاندې به نورې کیجي کیجي وي، هغه پخې او کیجي بنډۍ به تا ته اچي. او چې بیا ته کچا اچې نو هغه به پکې پخې اچوي، نو چې بیا ته له درنه شي لرې کوي نو ستا هغه کچه به غورځوي، هغه پخې به ته پرېږدي. دغسې هر یو څیز دا په معامله کې صداقت نشته، معیار نه دی درست. دغه په دوایي کې والا، دغه په بل څه کې والا، په هر یو څیز کې والا. داسې داسې زهر چې د چا وس رسېږي خلکو ته ورکوي. بعضې کسان شته الحمدلله چې د هغوی کار درست دی، خو اکثریت په دې کې مبتلا یو. اکثریت هغه صحابو باندې خلک راجمو، نو ټول خلک به هغوی نه سودا وړه، خپل قوم یې پرېښو. نو بادشاه ته چا رپورټ یوړو چې صاحب دا خو دغسې د عرب بدوان راغلي دي او هغوی ټول مارکیټ هغوی په دغه کې واوړېدو، موږ ته څوک نه راځي. بادشاه ورته راوغوښتل، وی چې تاسو څه کوئ؟ وی دلته دا دوکانونه بند کړئ. صحابه کرام ورته وی چې موږ سره په دلیل خبره وکړه، زمونږ شی وګوره، معیار وګوره، مقدار وګوره، که ستا قوم ته موږ تاوان رسولی خو بیا ټیک ده، او که تاوان مې نه رسول نو هرګز دې ځای نه نځو. د هغوی په وجه باندې ګڼ کسان مسلمانان شول. په چینه کې اسلام د هغه وخت نه را روان. دا څه شی دی؟ ماحول بدلول. نو ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. مونږ مز کو، بعضې حضرات مز انتهایی ضروری دی، لیکن معاملات نه سمو، معاشرت نه سمو، او چې څوک مزم نه کوي او دام نه کوي او دام نه کوي، یا خود. یو ځل زه جماعت کې اعتکاف ته ناستم، یو نوجوانو هغه به راتلو، ذکر به یې کولو، ډېر ښه روانو. ما ته وی چې زم تا سره اعتکاف ته کښېنم. ما ورته وی مور او پلار نه تپوس وکړه. هغه رالو وی مور او پلار نه مې تپوس وکړو. نو هغه نیم دروغ ویلي، مور نه یې تپوس کړی او پلار نه یې نه وکړی. نو میندې خوښي وي، مور ورته وی چې کښېنه اعتکاف دی. پلار نه یې تپوس نه کړی چې اعتکاف ته کښېناستو، ړومبۍ ورځ ده، ماسخوتن ټایم دی، مونږ اوس تعلیم کوو چې په دې کې پلار رالو، ډېر غصه دی. زوی ته په غصه کې وایي چې پاسه زه چې ځو بستره راواخله، د روژې اعتکاف کې. ما ورته ویې ولې؟ نو د هغه الفاظ دا دي، وایي دین میں اتنا نہیں گھسنا چاہیے، معاشرے کے ساتھ چلنا چاہیے. په دین کې دومره ننوتل نه دي پکار، معاشرې سره تلل پکار. اعتکاف ته کېناستل دا په دین کې ډېر ننوتلو. نو ما ورته وی ګوره اوس ناسته اعتکاف ته اوس مه بیایه، ځکه چې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال باطلوي ما. ځکه زمونږ احناف وایي چې نفل دې نه کول نو مې کوه، خو چې شروع دې کړل نو اوس به سر ته رسې. که نفل دې په نیمه کې مات کړل نو دا در باندې لازم شو، اوس به یې خامخا کې. نفل حج دې نه کولو، فرض دې کړی دی نو ټیک ته مکو، لیکن د شروع کو نفل حج نو اوس به سر ته رسې، اوس سر ته رسول دا واجب دی. لازم النفل بالشروع، نفلی عمل چې د شروع کو نو سر ته به رسې. بعضې هلکان یو هلک په مز باندې ولاړ دی، بلې خندۍ خوا کې ورسره ودرېږي، دا ډېره لویه ګناه ده، دې نه ځان ساتي. مز د شروع کو نو مز مه ماتو، اسپیس الله مخې ته ودرېږي، د الله په دربار کې
ته د یو جرنیل او د کرنیل او د وزیر د بادشاه مخې ته ودرېږه او بیا تا هغه نه مخ بل طرفه واړو خانده هغه به وایي دا ټټوبې د ما سره کي څومره سخته سزا به درکړي. لیکن الله جل شانه سره ستا خبرې شروع شي په موس کې او بیا دا موس ته ماتې دا څومره لویه خبره. نو هغه ما ورته وی چې اوسې چې نو ناس خو ټیک وه او ده ته ما ویلو چې هلکه تا ته ما ووایي چې تپوس وکړه د وی مور نه مې تپوس کړی هغه وخت راته بیا ووایي. نو پلار ته مې ووایي چې اوس عمل شروع کړی اعتکاف اوسې مه پاسه وی چې نه بس په هغه باندې په زور بستره په سر کړه. هغه هلک د هغې ورځې نه خراب شو داسې ګنده کارونو کې مبتلا شو بیا بهر لاړو. بیا تر دې پورې خبره لاړه چې د غیر مسلم ملک ته لاړو هلته ورته عیسایان ووایي چې ته عیسایي شه پادري شه. وایي ما سره چېرته رابطه وشو وایي چې ما ته عیسایان وایي چې ته عیسایي شه موږ به تا ته کور هم جوړ کړو واده هم درته وکړو دا هم وکړو دومره پیسې تا ته درکوو زه څنګه چلو. زه ورته سخت په قهر شوم ډېرې سختې خبرې مې وکړې. ما ورته وایي چې ته دې خبرو ته پاتې وې هغه نه دې ځای ته راورسېدې چې ته به اوس دین بدله عیسایي کېږي به د دنیا د پیسو لپاره سختې خبرې مې ورته وکړې. نو الله جل شانه د هغې عظیمې فتنې نه بچ کړو. بهرحال کله سختې خبرې هم کار کوي. نو عرض مې دا کوله زما عزتمندو چې مسلمان او مؤمن دا معاشرې بدلولو ته راغلی. ته ډاکټر یې اسپتال کې کاروبار کې ډاکټري کې هغه ځای ماحول بدل کا. ته په پولیس کې د پولیس ماحول بدل کا په اصلاح کو ماحول بدل کا. ته په مارکیټ کې ستا دکان دی داسې تجارت کو چې ماحول د مارکیټ ټول بدل کې خلک ځان طرف سره نه دا چې ته هغې طرف سره روان شي. ته په یو ګاونډ کې پاتې کېږي نوی کور دی هلته ګاونډ کې یو خطا او ګناه کې خلک مبتلا دی ته چې هلته لاړ شي نو د هغه ځای ماحول بدل کا. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اللہ جل شانہ تبدیل نہیں کرتا لوگوں کی حالت جب تک کہ وہ اپنی حالت تبدیل نہ کرے. د دې دوه معنی دي. یو مطلب دا دی چې خدای پاک هر یو انسان ته نعمت ورکړی دی چې کله دی په سمه لار رواني تر دې چې په آخرت کې جنت هم ورکړی دی په دنیا کې د خوشحالۍ او د سکون او د اطمینان ژوند هم ورکړی دی. لیکن که چرې دی خپل حالت بدل کو د ایمان نه کفر ته واوړېدو او د اخلاص نه نفاق طرف ته واوړېدو او د عدل نه فسق و فجور طرف ته واوړېدو په ګناه کې مبتلا شو اوس به خدای پاک دنه د خوشحالي او د آرام او د چین او د جنت دا به تیلی. یو مطلب دا دی. بل مطلب دا دی چې کله انسان په خپل د خپل اصلاح لپاره قدم نه پورته کوي نو الله جل شانه به دا سړی دغسې پرېږدي او په تیارو کې روان خپل اصلاح لپاره به قدم پورته کوي. الله جل شانه خو مال دولت ګاډۍ سورلي پیسې ډالرې هر یو شی دا کافر تم ورکوي چې څوک خوښ دي هغې تم ورکوي چې څوک نه دي خوښ دشمنان دي هغې تم ورکوي. لیکن ایمان او هدایت او صراط مستقیم او دین اسلام او سم لار هغه چاته ورکوي چې څوک خوښي چې کوم سړی ته ایمان نصیب کو دا سړی خوښ دی چې کوم سړی ته د نیک عمل توفیق ورکړي دا سړی خوښ دی چې کوم د ګناه او د معصیت نه ساتي نو دا سړی خوښ دی. نو زما عزتمنو دا د الله جل شانه د خوښۍ نښه او علامه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې یا رسول الله د دې خبرې څه دلیل دی؟ صحابي تپوس کوي. عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه راوي دی مسند احمد ابن حنبل کې حدیث دی. د دې څه دلیل دی چې دا سړی د خدای خوښ دی؟ ورته یې وفرمایل چې دی چې کوم نیکان خلک دي هغوی سره تعلق ساتي هغوی خوښ وي او چې کوم خیر کوم ځای کې دی هغه خیر یې خوښ وي دا د خدای د محبت دلیل دی. او چې د دې الټۍ د بدان خلکو سره تعلق وي هغه یې خوښ وي او چې شر کوم ځای کې وي د خیر ځای هغه یې خوښ دی نو دا د خدای مبغوض دی. بس په دې پیمانه باندې سړی ځان قیاس کړي. الله جل شانه دې موږ د پخو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله.